فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درود پاک پر شوق سر ہوئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم 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 عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. محترم مخکې رکوع کی بیان د ایفا د مومنانو وشو، نو په دې رکوع کی بیان د ایفا النبی کیږي چې تاسو خپل ځانونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د تکلیف د رسول و نظارونه بچ کئی، او تاسو اغا فرائض منصبی د ادغی د ادائیگی چه کم ذمداری دی کنه پا اغی بندزان پو وکی دخ کا مضمون دی رکو کی ذکر کی خوا. یا ایوها الذین آمنوا اے مومنانو لا تکونو مکی گئی تاسو کالذین پشند خلقو آذو موسیٰ چی تکلیف ورکڑ موسیٰ علیہ السلام تا فبرأه اللہ پس برات خکارک اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ السلام مما دا اغسنا قالو چی وینا کڑی ودئی. دا قارون را لگی دلو یو زنانای اغیل پیسی ورکڑی وی او اغیل تی دا ویلو چی تبا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چی کل دے خلق تا خطبہ ورکئی کنا نو پدق کی مجلس کی با ادرے گی او موسیٰ علیہ السلام بند منعوذ باللہ تحمت او لگی. نو علماء ذکر کئی وی دق کی دنانا چی دا سے اکلل کنا او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا مجلس کی کل دا ادرے دا نو موسیٰ علیہ السلام اغتنا پا گرجدار آواز سرطنا تپوس کئی اید اللہ بنزی دا تسوائی پا دی اخپل خبر دی لگ سوچو کا تس دا چا متعلق دا خبر کی. نو علماء ذکر کئی وی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دخ کی خبری اوریدو سرا پا دی زنانا بند روب او یر را لخا نو تی روب او یر پی رالا. نو حضرت موسیٰ علیہ السلام تیوی وی اے موسیٰ علیہ السلام ویسے دے ویستا دا تر دا زوی ندے قارون وی در آلا پیسی را کڑی وی او پا بدل کے رانا مطالبہ دا کڑی وی چپ تبا دو حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دی سپین لمن باندے بداو او لگے خوا. نو موسیٰ علیہ السلام چی دا خبر ووری دا کنا نو دیر زیاد خپش چی اللہ دی قارون تا دا مال دید پارور کڑی دے. نو دک کی واقعی طرف تا پا دی کی اشارہ دا خوا. وَكَانَا دا موسیٰ علیہ السلام عند اللہ فنید اللہ تعالی وجیہا دا مرتبی والا. یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو اتقوا اللہ یرگی دا اللہ تعالی نا
وقولوا وای تاسو قولا سدیدا خبر اختیاب یصلح لکم نو توفیق بدر کی تاسو تا اعمالکم دنے کو اعمالو ویغفر لکم بخنبو کی تاسو تا ذنوبکم د گناہوں استاسو ومن یطع اللہ سوک چتابی داری کی دا اللہ تعالی ورسولہ او دا پیغمبر دا اللہ تعالی فقد پتا کی سرا فاز دے کامیاب شفودن عظیمہ پلوی کامیابی سرا اغلو یا کامیابی صدا اغلو یا کامیابی دادا کنا چا اللہ تعالی بورتا پا آخرت کی جنت ورکی کا دے با دا اللہ دا رضا مستحق جوڑ شی ذکا بغیر دا ایمان نا انسان جنت تنشیت لیخا انا عرضنا الامانتا انا بیشک منچیو عرضنا الامانتا پیش کل من امانت لرا علی السماواتی پاسمانونو بندی والارض یو پوسودن کدزمکو بندی والجبالی یو پوسیدن کدغرنو بندی نفعبینا پس انکارو کدی ان یحملنها دا چی بدلون براولی پدی کی دی بسوی وی منگا با ددی دا حقوق و خیال او نساتل شو منگا با پکی خامخ کی والی رستو والی رازی خواب و اشفقنا او یرید الدی منها دا بدلولو ددینا وحملها الانسان وحملها بدل کدی لرا الانسان انسان کافر انہو بے شک دا انسان چی دے کان دے ظلوما ناواقفا ظلوما ظلم کون کے جہولا ناواقفا دا انجام دا دینا چیس دے دا اللہ دا طرفنا چکم دین فطرت پاندے دا انسانان پیدا شوی دی کنا اگا دین فطرت پری خودو او سچلو شو دی دی کمدن حقا دا دین باطلا دا اغی اختیار اکوخا لیعذب اللہ المنافقین دا چه عذاب ورکی اللہ تعالی منافقان سڑوتا پا دنیا پا آخرت کی والمنافقات منافق خودتا والمشرکین مشرکان سڑوتا والمشرکات مشرک خودتا ویتوب اللہ دا چه رحمت نازل کی اللہ تعالی علی المومنین پا مومنان سڑو بندی والمومنات پا مومنان خودو بندی وکان اللہ دا اللہ تعالی غفورا بخون کے رحیمہ رحم کا ان کے پخپل بندگانو بندی چیسی چلی کردے دے اگر رحم دا اللہ تعالیٰ دا دے چیسی رحم دا اللہ تعالیٰ دا دے چی اللہ تعالیٰ دک کی مومنانو تے توفیق دا ایمان و توفیق دا عمل صالح ور نصیب کردے خواب سورت شبا مکی سورت تے 54 آیتو ندی او شپک پکی رکو گانی دی نو وجہ تسمیعی بالکل خکارا دا خواہ چی پدی کسی دے کلمہ دا سبا ذکر کرد شوی دا لقد کان لسبع آیتا جنتین عن یمین و شمال نو کلمہ دا سبا ذکر کرد شوی دا نو ددک کی دا وجن دا مکمل صورت موسوم دے پسوری سبا سرا دا صورت نادل شوی دے رست دا صورت لقمان نا امک کی دا صورت زمرنا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سرا 34 نمبر صورت تے او دا ترتیب نزولی پہ اعتبار سردا 58 نمبر صورت تے خواہ نو ربط تا صورت تمک کی صورت سردا دے چی پمک کی صورت کی بیان دا تعذیب دا کفار او دا منافقین اشو نو پدی کی سکی گی پدی کی بیان دا صفات دا باری تعالی المقتضیت للوعد والوعید چیسے چلے اگا پدخ کی وعدی او دا دی کفار سرے چی دا عذابونو کم وعیداتی و تا ذکر کری دی دا دی پا پورا کولو باندے قادر دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی نو علماء ذکر کئی کنا وی دی زینا متا سوتا افتداد دور تفسیر کی خبر ذکر کرے وا چھے جملہ قرآن مجید مشتمل دے پسلور حصو بندے یو خالقیت تباری تعالی ٹھیک شو جی دا اول دا قرآن نوالا تر سورہ انعام پورے خواہ ٹھیک شوا او دا سورہ انعام نراواقلا چی کم دے کنا علماء کرام ذکر کی وی دغا دا سورہ انعام نا چی شروع چی کنا نبی اسے دے سورت کہف پوری دغی کی جی کم دن حق ربوبیت ذکر کی گی او دا سورہ کہف نراوالا تر سورہ سبا پوری دے کی جی کم دے کنا برکت ذکر کی گی او سلو رب عیسیٰ جی کم دے دا سورہ سبا نواخلا تر اخر تر قرآن پوری باقی کی احوال دا قیامت ذکر کی گی
عقل د علماء کرام د دې متعلق بدري اقوال کوي. سو کوئی چې د دې نه مطلب عقل او اعضاء یا چې کمنر حقا تکلیف په احکامات شرعیه باندې دي، مکلف کېدل په احکامات شرعیه باندې، یا عقل ملاویدل، یا چې کمنر حقا دین ملاویدل، او یا قرآن ملاویدل. ٹھیک شو جی. نو ده ما خو تاسو ته چې کومه معنا وکړه کنه، عرضنا الامانه، پیش وکړه امانت، نو عقل مې وي، قرآن مې وي، او دین مې وي. صحیح شو جی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی، هغه الله چې اسمان انچت کړی دی او ځمکه خورا کړی دا. الرحیم الرحمن چې عام مهرباني کوونکی دی، چې ګرځولي دي خپل نعمتونه په دې دنیا کې د هر چا دپاره. الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی چې څه کړی دی چې دا دنیا یې د آخرت د نعمتونو د حاصلولو دپاره ذریعه یې ګرځولې ده، ځکه آخرت په ګټې په دنیا باندې. ٹھیک شو جی. الحمدللہ الذی، تمام تعریفونه الله تعالی هغه ذات لره دي، لهو د دې الله تعالی په قدرت او په تصرف کې دي، ما ټول مخلوقات په سماوات چې په اسمانونو کې دي، وما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دي، وله الحمد د دې الله تعالی د پاره تعریفونه دي، په الاخرت په دارینو کې، په دنیا او په آخرت کې. وهو الحکیم الخبیر، او دغه الله تعالی حکمت والده الخبیر او خبردار دی د دنیا او د آخرت ته احوالونه. یعلم علم لرونکی دی ما په هغه باندې یلج فی الارض چې داخلیږي په دې ځمکه کې، وما او په هغه باندې یخرج چې راوځي منها د دې ځمکې نه. مطلب تېنه څه دی؟ یلج فی الارض چې په ځمکه کې کوم څیز داخلیږي، مطلب تېنه دانې دي، انسانان دي، اعضاء د انسانانو دي. او بیا وما یخرج منها هغه چې د دې نه به راوځي، نو مطلب تېنه فصلونه دي، تیغونه دي، معدنیات دي، او یا جسامت د انسان د دوباره ژوندي کېدو کې ښه کوم دی. وما ينزلون نازلېږي من السماء د جانب د اسمان نه، وما آسی عرج فیها خیجي دی ته. نو مطلب دا چې الله د دې تمامو څیزونو د دې اسمان نه چې کوم د باران د اساس کې راځي که نه، کم وحی راځي، کم علم راځي، الله وی د دې نه خبردار. وما يعرج فیها او هغه چې کوم اعمال صالحه هغه چې کوم نن هغه ورتقي دي یا فرشتي، نو الله تعالی د هغې نه خبردار دی. نو وهو الرحیم الغفور، او دا الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی. وقال الذین، ویا خلق کفروا چې کافران شوي دي، لا تاتینا ساعتو چرات، لا تاتینا چې نه به راځي موږ څخه ساعتو قیامت. قل وتو وای نبی علیہ السلام بلا حق خبر دا، وربی قسم دی پر رب زما، لتاتینکم خامخا راځي به تاسو ته دا قیامت، عالم الغیبی په د جانب هغه ذات نه چې پوهېدونکی دی په پټو باندې، لا یعذبو پټ نه دي عنهو د دې الله تعالی نه مثقال ذرة په مقدار د یو ذرې شی فی السماوات په اسمانونو کې، ولا فی الارض او نه په ځمکه کې، ولا اصغر نه ورکوټی څیز من ذلک د دې نه، ولا اکبر او نلوی، الا مگر فی کتاب مبین لیکل شوی په یو کتاب واضح کې. مطلب تېنه څه دی؟ لوح محفوظ دی. لیجزی الذین، دا چې بدلی ورکړي الله تعالی خلقو ته آمنو چې مؤمنان دي، وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي، اولئک دغه خلق لهم د دې دپاره مغفرة بخنه ده، ورزق کریم او رزق عزتمند دی. نو مغفرة فی الدنیا الله تعالی ورته معافي کوي، او ورزق کریم په آخرت کې به ورته الله تعالی بهترین جزا چې جنت دی هغه به ورکوي. والذین خلق سعوا چې کوششونه کوي دی فی آیاتنا په بطلان د آیتونو زمونږ کې، معجزین نه دي خلاصېدونکي، اولئک دغه خلق لهم د دې دپاره عذاب عذاب دی من رجز علیم د دردناک عذاب نه. دغه خلق د الله تعالی د عذاب نه نشي خلاصېدی چې دی که د الله تعالی د قرآن د الله د پیغمبر ته چې کومې معجزې میلوي د هغې په بطلان کې چې دی کوم غور و فکر کوي که نه، نو مطلب دا چې دقه الله تعالی د دې نه واقف دی او د دې مناسب به سزا ورکوي. ويرى الذين ويني با خلق اوتوا العلم چې ورکړل شوی
اوتو العلم چې ورکړل شوی دی علم الذي غاب انزل الیک چې نازل کړل شوی تا ته من ربک د جانب درفستانه هو الحق دا حق دی سره المنزل من الله دا الله تر طرف ته نازل لنو ويهدي هدایت کی الى صراط العزیز الحمید غلار دا هغه ذات ته سره غالب او ستایل شوی ذات دی صراط یا دین دا هغه ذات ته چې دا هغه دین صراط مستقیم د شریعت محکمه او د قانون شرعیه چې کوم نه د هغه قیام اغی طرف ته د انسان رهنمایي کوي. وقال الذين ويا خلق كفروا چې کافرن شوي دي انکار کون کړي د باس بعد الموت نه هل ندلکم یا خبر در کوم تاسو ته علی رجل پیوداس یو سړي باندې ينبئكم چې خبر در کی تاسو ته اذا مزقتم ارکل چې ټوټي ټوټي شي تاسو کل ممزق فکامل ټوټي کېدو سره چې مکمل نابود شي وی چې کله تاسو دا بدن مکمل خارج شي کنه انکم چې بشک تاسو لفی خلق جدید خامخا پیدا کول به شي پیونی پیدای سراب وسګي ازرای استهزاء بدای ویقا وی تاسو ته پتر وی داس یو سړی د توقیمه چې هغه داسې خبرې کوي چې ګینه الله تعالی به تاسو دوباره راځوندې کوي حساب او کتاب به در سره کوي او جنت او جهنم بدل در کوي. نو افترا جوړ کړی دي علی الله په الله تعالی باندې کذبن درو ام به جنتون یاد په پیغمبر باندې لیونتوب بل الذین بلک خلق لا یؤمنون ایمان نراړي بالآخرته پرو د آخرت باندې فی العذاب فعذاب د الله تعالی کی وی والضلال البعید او په گمراهی لري کی وی مطلب ته نه دا دی کنه چې کوم انسان د باس بعد الموت نه منکر دی چې کوم انسان هغه د قیامت دوره د جزاء او د سزا نه انکار کوي کنه نه دک انسان د پاره الله تعالی وی په دنیا کې د رسوا دی په دنیا کې به د ذلت د مقدر وي او په آخرت کې الله د دک انسان لپاره عذاب عظیم مقرر کړی دی. افلم يروا نغوري دی الى ما ستبين ايديم چوڑاندی ردین دی وما خلفهما چرست ردین دی من السماء د اسماننا والارض د ذمکنا ان نشاک چرت اغوار منگا نقصب بهم الارض نغرق فکودی در پزمک کی او نسقط یارا او بغردو منگالیم پدی بندی کسفن یو ٹوٹا من السماء د اسماننا ان فی ذالک بشک پدی مشکور کلایتن اغد دلائل د وحدانیت اللہ تعالی دی لکل عبد منیب د پار د اریو بندرا جی کیدون کی اللہ تعالی طرف تا چسوی دکی د اللہ تعالی طرف تا د رجوع او د اللہ تعالی طرف تا دراتلو اغا جذبہ پکی موجود ای خواہ. نو ولقد پتاکیک سراب آتینا ورکڑ منگا داود علیہ السلام تمنا د جانب د منگا نا فضلا اغا فضیلت او غرواله. نو د فضل نا مطلب سره علماء ذکر کی حسن الصوتی اللہ ورطا آواز دیر خیستا ورکڑو یا اللہ ورطا نبوت ورکڑو او اللہ ورلا کتاب ورکڑو. ربط د رکوع د مخ کې رکوع سره ښکاره دی چې په مخ کې رکوع کې مضمون د توحید نو په دې کې مضمون د رسالت ذکر کیږي. ٹھیک شو جی. حجی یا جبالو اے غرون اوی رجوع کوي تاسو ماهو دی داود علیہ السلام سره په تسبیح والطیرات تابع کړو موږ د داود علیہ السلام د پاره مارغان. نو د داود علیہ السلام ډېر ښایسته आवाज وکړه وای د چې بکلا تلاوت په د زبور شریف کو کنه وای سبو وای دا په هوا کې به مارغان چې کم نه د आवाज د اوریدو د وجه نه به ودرېدل. دومره ښایسته आवाज ورته الله ورکړو. خجی وعلنا نرم کړي ومونږه له د داود علیہ السلام د پاره حدید اسمنا چلو. علما ذکر کوي حضرت داود علیہ السلام جو کنا نو په خپل غوتو باندې به بس دا اسمنه به کمن حقه به داسې اړو کنه لکه چې څنګه مونږه تاسو موم اړو موم نرم وی کنه نو چې څنګه مونږه په خپل لاس باندې چې ست جوړو وخت سي جوړول شو دقه سي د حضرت داود علیہ السلام په دلاس کې الله دا کمال اچولو چې اوس په نبی لاس تکړه کنه هغه به تنار مشوا نو بس چې څنګه به اړول غختل ور اړول به خجی ان عمل دا چې جوړو تو صابعات ان عمل صابعات دا چې جوړو تاسو
زغرو لرا وقدر او اندازه ساتا پی سرد پاگی کڑو کی وعملو عمل کوي تاسو صالحا نیک سچل لے اللہ تعالی وتوی وی کلاو او پراح زغر جی کمدن حقا جوڑو چی دا خلق دا پارا دا جنگ پا وقت کی پکار رازیقا نا پخوا اگا یو لباس پا دی اکثر پا دی میدان جہاد کی با دی خلق اچو چی سبو چار چاپیر بچنا جی کمدن حقا دا زنزیرون رازوندو کا بس یو دا اوس پن ټوپای بوا او دا اغین به چې کمدن حق دا زنجیرونه رازوند کړیو نو کچته چا به د توري او د نیزي او د غشي غزار به پکو کنه نه د دقې زنجیر دی کړو دای به چې کمدن حق دغه انسان به د زخمی کېدو نه به بچ کو کا دا انسان به د زخمی کېدو نه د دقې د وجه نه بچو دی تبه زغره ویقا خجی کم دی انی بے شکر چیم بما پاسمانی تعملونا چی تاسو عمل کوي بصیر لیدن کم ولی سلیمان الریحا تابع کرو منگ دا سلیمان علیہ السلام دا پار حواب غدوها چی اغا سفر دا سبا دا دی شهرن پا مقدار دیوی میاشتیو ورواحوها او اغا بیگا سفر دا دی شهرن پا مقدار دیو میاشتیو نو علماء ذکر کئی کنا غدو ویلکیگی دا سحر نوالا تر مسپخین پوری دی ٹیم تخا ٹھیک شوا او بیا دا رواح ویلکیگی چاہتا دا مسپخین نوالا تر ماخام پوری چکم ٹیمی کنا نو دخ کی تر رواح ویلکیگی خوا واصلنا جاری کڑی منگا لو در سلیمان علیہ السلام دا پارا عین القطری غچینی دا تانبی ومن الجنی تابی کڑی منگا سلیمان علیہ السلام دا پارا پیریان من آسو کی عملو چی عملو نبی کول بین دیہی پا حکم در سلیمان علیہ السلام بیدن ربی پا حکم در رب دو ومن آسو یدع چوا بڑی دعا منہو دینا من امرنا عن امرنا دمن دا حکم در سلیمان علیہ السلام نا نذقهونو بسکو منگ دا عذاب السعیر عذاب دا سوزیدو یعملونا چکارو نبی کول لہو دی سلیمان علیہ السلام دا پارا ما آسی اشاو چی غختل بری سلیمان علیہ السلام من محاریبا چی جوڑول بے جمعتنا و تماثیلا و بنگلی و جفان او کاسی کل جوابی پشاندسو تخچورو وقدور او کٹوئی راسیات محکمی علماء کرام ذکر کئی کنا وجفان دا سی قاسی بوی کنا چی دا حوزونو پشانت کلاو بوی کا کل جفان پشان دا حوزونو کا وقدور او دیگونا راسیات محکم پخپل دے باندی سنگ دیگونا بو دا سی دیگونا بو کنا تو علماء ذکر کئی چی پا یو ٹیم با پکی دا لسو اوخانو وخرات لخا پا یو ٹیم با پکی دا لسو اوخانو وخبرات لا خود اخکدیگ بسنگو دی جناتو غربے جے کمدن حقا بے دمز ندٹ کنا نو لاندے نبے ورطا جے کمدن حقا دا اور دا بلولو اغدائی کی خودو نو بس دغا با دا دیگ پزائی استعمالی دقا دغا با دا دیگ پزائی استعمالی دو نو کہ یو سڑے داوئی کنا چیارا دا جے کمدن دا بسنگ دیگو چی پاگی کے با دا لسو اوخانو وخرات لا نو گوارے اسم پا دی ہندوستان کی یو مزار دے چی دا اغت اجمیر شریف پویلے کی گی خواہ ٹھیک شپا اور دا اجمیر شریف کی یو دیگ دے کنا وی پا اغی یو دیگ چی پوکشی کنا وی 1000 کسان تینا خوراک کولے شی سمرا 1000 کسان تینا جی کمدن حقا دی یو دیگنا خوراک کولی شی اندازہ لوگوی چی دا دلتا اس دا سی حال لے نو چی بیا حضرت سلیمان علیہ السلام پا دی پیریانو بندی جوڑو چی بیا بسنگ صورتی حالو کم دے جی اعملوا عمل کویتا سؤال داود اولاد داود علیہ السلام شکر سرا وقلیل نوڑیر لگ من عبادی د بندگان زمان دی الشکور اغا قدردانی کون کی د نعمتون دا اللہ تعالی فلما پثر کلچے قضینا علیہ الموتا قلینا واقعی کمونگا علی فلی سلیمان علیہ السلام بندی الموتا مرگ لرا نما دلہم خبر نکل دا جنات علا موتی پا مرگ دا سلیمان علیہ السلام اللہ مگر دابت الارض اغسو اغیو حشرات تدیز دابت الارض خوا دابا ویلکی گی حیوان تا خوا نو علماء کرام ذکر کئی دا دینا مطلب سدے دا دینا مطلب اغوین دے خوا حضرت سلیمان علیہ السلام تا دا اللہ دا طرف نا حکم اوشو ویتدا سکارو کا ویزان لدے شیشی او کمرہ تیارا کا او اغیتا ورمخامق شا
هغه کې ودرېږه. نو علما ذکر کوي حضرت سلیمان علیه السلام دا خپل امسا مبارک چې کم دی کنه دې ځنې ته داسې اړمه کړه، دغه سیده ودرېدو. حضرت عزرائیل لاله او په دغه کیفیت کې تین روح واغستو. نو سلیمان علیه السلام دقه په یو کیفیت باندې ولاړ دی. نو د الله حکم ته ګورئ کنه چې د سلیمان علیه السلام په بدن کې ګوره څه فرق او څه بدلون نه راځي، څه بدلون نه راځي. حالانکه علما ذکر کوي وایي تقریبا 2 کاله په منځ کې پکې تیر شوي دي، 2 کاله پکې په منځ کې تیر شوي دي او حضرت سلیمان اقصې په یو کیفیت باندې ولاړ دی. الا دابت الارض مگر هغه حیوان د ځمکې، مطلب تینوي نه دي تاکلو چې خوړی من ساعت وغاب هغه امسا د سلیمان علیه السلام. فلما پسر کله چې خرار وغورځېد سلیمان علیه السلام تبینت الجن نو ظاهر شو دی جناتو انسانانو ته ان لو کانوا کچرته وي دی یعلمون الغیب پوهېدونکي په غیبو باندې نو ما لبثوا نو وخت په نو تېر کړی دی فی العذاب المهین په عذاب د رسوایي کې کچرته دی په غیبو باندې پوهېدی که نه. نو د حضرت سلیمان علیه السلام د دنیا نه د رخصتېدو نه پس په 2 کاله دی ولې منډې والې خو دی په غیبو نه پوهېږي. بیت المقدس تعمیر روانو. علما ذکر کوي کنه وای د بیت المقدس دا تعمیر چې دا نیمګړی پروت و، نیمګړی و. نو حضرت سلیمان علیه السلام سره فکر وی کچرته چې کمنر هغه دی جناتو ته پته ولګېده چې حضرت سلیمان علیه السلام د دنیا نه لړ کنه وی دی به د ښککارو نیمګړی پرېږدي او منډې به ووایي. ښه جي لقد پتحقیق سراب کان اول سبعین د پاره د قوم سباب فی مساکنهم په آبادو د دې کې آیت نشانی جنتین 2 باغونه عن یمین دخی طرف تا و شمال او ګس طرف تا. نو کلو خورئ تاسو مې رزق ربکم د رزق طرف تاسو نه واشکرو شکر واسی په نعمت واشکرو له شکر واسی د دې الله تعالی په دې نعمتونو کې. بلدتن طیبتن دا پاکیزه ښار دی ورب غفور او رب بخون کې دی. نو فعارضو پس ارادو کړي فارسلنا پس راولېږه موږ علیهم په دې باندې سیل العرمی اغا سیلاب دسو عذاب د منګکانو. علما ذکر کوي دی بندونه جوړ کړي وو. او دا قوم سبا چې کم دی که نه سبا بن یشجب بن عرب بن قحطان بن هود ٹھیک شو. علما ذکر کوي وایي دا سو د حضرت عیسی علیه السلام او د پیغمبر علیه السلام په مابین کې په زمانه پترت کې دغه یو قوم آبادو په قوم سبا کې. ښه جي کم دی فاعرضوا پس ارادو کدی فارسلنا پس راولېږه مونږه علیهم په دې باندې سیل العرمی هغه طوفان دسو د منګکانو سره. وبدلناهم بدل کړل موږ دوی لره بجنتین په باغونو د دې جنتین 2 باغونه ذوات اکل خمط چې میوو ترو والو وعسل او غزان وشیئا او لږ من سدر قلیل هغه ونې د بیرې د جاړو والا چې الله تعالی وایي که نه وایي دومره مزیداره زرخیزه علاقه وه. خو چې کله دی هغه بت پرستۍ او په دې شرک انتها ته ورسېدل که نه الله دی تباه کړل او هغه بندونه یې پې وشلول. نو بس هغه اوبه چې پې رالې که نه نو بس څه دی بس هغه د دی دا فصلونه د دی دا زرخیزه ځمکه دی بدله کړه بنجره کې د دې نه بنجره ځمکه جوړه شوه چې بیا د کاشت او د فصل قابله نه وه. ذالک دا جزیناهم بدل ورکړو موږ دوی ته بما په سبب د هغې سره کفرو چې ناشکري کوونکي وو د نعمتونو د الله تعالی. وهل نجازي بدلی نه ورکوو موږ الا الکفور مگر ناشکرته. وجعلنا ګرځولې موږ بینهم په مابین د دې سبا کې و بین القرى التي په مابین د کلو هغه کې بارکنا چې برکت اچولې د موږ فیها په دې کې قرآن ظاهرتن هغه کلي نږدې او مخامخ. وقدرنا مقرر کړو موږ فیها په دې کې سیرا سفر کول پس کې من غیر تعب چې بغیر د ستړي والي نه. ځکه چې سهار به سفر شروع کړه که نه نو ماښام لبا بل یو ټکانې ته رسېدلي وو چې هلته کې به د دی هغه رشته دارونو. ٹھیک شو جي نو دقسې دا سفرونه چې کوم دی هغه ورته لنډ شوي وو. نو ښه جي سیرو سفر کوي تاسو بیا پدې ښارونو کې لیالیا په شپه کې و ایامن او په ورځ کې امین په امن سره
فقالو پسو ویل دی ربنا اے رب دمونگا باعد بیننا لروال راول پما بین دمونگا کی و بین اس ٹھیکتے جی ربنا فقالو پسوی دی ربنا اے رب دمونگا باعد لروال راولا بین اسفارنا پما بین د سفرون دمونگا کی وظلموا انفسهم او ظلمو کری پخپل نفسونو باندی نو فجعلناهم پس اوور ظلمون دی لراب احادیثا اغا خبر والا خلق چسو خلق د دی اغا واقعات بیانی چی یر دیر داسی قومو یر داسی بے کول یر داسی بے کول دو ومذقناهم حلاک المنگدی لرا کل ممذقن فکامل حلاکول سراب ان فی ذالک بیشک پدی مذکور واقعہ کی لآیات نشانی دو قدرت اللہ تعالی دی لکل صبار شکور دا پاردار او صبر کا ان کی او شکر یستون کی دا نعمت اللہ تعالی چی اللہ پہ نعمت او کی کنا ندے دا اللہ تعالی دا دق نعمت دا نا شکری نزان ساتی خوا ولقد پتا کیک سراب صدقا رختیا کرد علیم پدی باندی ابلیس و ابلیس ظنہو اغا یومان خپل نفتبعوہو نتابداری اکردی دی ابلیس اللہ فریقا پس یویدر من المومنین دا مومنانونا وما کان لہو وما کانا نو لأدری ابلیس تپارا علیہم پدی باندی من سلطان سغلباب الا مگر لنا علما دا چی بیلکمونگا من آغا چالا یؤمنو بالآخرتی چی ایمان راولون کر پرو دی آخر بندی من دا آغا چانا هو من حاچوی دید وکنا هو من حاچوی دید واقعی قیدو دا آخرت نفی شکن پشکی وربکا رب سا چرے علا کل شین پارے اسیز بندی حفید نگہبانی کون کے دے نسدے اللہ تعالی چکم دے اللہ تعالی تاسو تا چکم قوانین در کئی کنا چکم قوانین در کئی نپدک کی قوانینو کی پروز آخر بندی پا جنت و پا جہنم بندی ایمان ناڑل چکم دن حق دا ضروری دیکھا قل وتو اے نبی علیہ السلام ادعو الذین رو بلی تاسو اغیبتانو لرا زعمتم چی گمان کبھی تاسو من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا چستاسو تصور دادے چی دی بدمونگ پکار دادے مونگ تب فائدہ را کئی نو اللہ تعالیٰ ویدہ راوی بلی نو ربط رکو دا مخ کی رکو سر دادے تی پا مخ کی رکو کے بیان دا معرضینو او دا اغید وبال اشو نو پدی کسی کی گی پدی کی دی کمدن حق امر دا اللہ تعالیٰ پا عبادت پاندے او نپیدا پا عبادت تبوتانو باندے چی تاسو با دبوتانو عبادت نہ کوئی خواہ کم دے خجی قل وتو اے نبی علیہ السلام ادعو الذین رعو بلی یا خلق دعمتم چی گمان کوي تاسو من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی ناب لا یملکون اختیار لردی مثقال ذرت فمقدار دیو ذری خیر پی السماوات پاسمانونو کی ولا فی الارض او نفذ مکہ کی وما لهم نبوید پارا فیہما پدیز مکہ و پدی آسمان کی من شرکن سے شراکت داری وما له نبوید پارا من حمد دینا من ظہیر سک معاون و مددگار چید اللہ تعالی دا عذاب نے اخلاص کنو ولا تنفع الشفاعت و فائدہ بورن کی سفارش عند اوپنی دا اللہ تعالی الا مگر لمن دا پاردا چا اذن لہو چی اجازت کلشوی دا پارا دا اللہ دا طرف نورتا اجازت ملوی چی دا مومنانو پا حق کی با شفاعت کوئی نا دا مومنانو پا حق کی با اللہ تعالی دا انبیاء دا بزرگانو او دا علماء دا حفاظو او دا نیکانو خلقو سپارشون با اللہ تعالی قبلی ورقا تم دی حتی تردی پوری اذا فضعار کلچ ابیری گی عن قلوبهم درلون جدینا قالون وائی بدی ماذا قال ربکم سشیوینا اکل ابستاسو قالون وائی دی الحق حق خبراب وهو العلی دغا اللہ تعالی برتر دے شانن والکبیر لوی دے قدرت اللہ تعالی سلطانن مخان قل وتو اے نبی علیہ السلام من یرزقکم سوق ردک ترکی تاسوتا من السماء دا جانب الاسماننا والارض یودز بکنا قل وتو اے نبی علیہ السلام اللہ تعالی علماء کرام ذکر کی وی الزامی جوابات دلتا ذکر کی گی خواہ او اگا الزامی جوابات دا دی کنا کہ تاسوتا دا زمکی دا طرفنا دراتو کولو او دا آسمان دا طرفنا دراورو دا باران دراولو اختیار چا سخه دے چی دا اللہ تعالی ستاسو دا رزق دا پارے و سرکل گردولے دے خواہ کم دی
وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَاب اویاکم یا تاسو لعلا هدن خامقوی پیدایت پنده و فی ضلال مبین یا پا گمراحی اختیار کی وی سره وی پا منگا دوالو کی یو ڈل پا حق دا او بلا پنا حق دا قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تسالون تپوس پنشی کولے عما پبارد سکی اجرمنا چی سکڑی دی قصور کړی دی زمونږه ولا نسالو تپوس پنشی کولے مونږ عما پبارد سکی تامن چی تاسو عمل کوي قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یجمع بیننا جمع بو کی پما بین زمونږه کی ربنا رب زمونگا ثم يفتحو بیا پیسلو کی بیننا پما بین زمونگا کی بالحق پا حق سراب وهو الفتاح العلیم دا اللہ تعالی سرے فتاح تے پیسلہ کون کے دے العلیم بما يعلم دخپل علم مناسب لگیا دے حق و سچ پیسلہ کئی ورخا کم دے جی قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارونی الذین اخیتا ثم تعبتان الحقتم چه پیوس کړی تاسو وی پدی سره شرکا شریکان کلا ارګه دا سندا بل هو الله بلکې دا الله تعالی چې دی العزیز الرحیم غالب او العزیز الحکیم غالب او حکمتون والده نو د حکمت تقاضا دا کنه چې الله تعالی هغه انسان ته هم موقور کوي رزق وتور کوي چې د الله تعالی د وحدانیت د صراحتا انکار کوي وما ارسلنا کامون درالېږل تعالی الا مگر کافة للناس د پاره د ټولو انسانانو بشیرن خوشخبری ورکون کې و نذیرن او يرون کې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون پویږي پسو په حقیقت ته باندې چې الله تعالی د حالات راولي کنه نه د دې حالات راوستو مقصد دی چې د دې انسان پہچان وشي چې د په خپل دعوی ایمان کې رښتینی دی او کنه د پيو مجنون دی ښا ويقولون واذا كافران متى هذا الوعد كلب ودا وعد القيامت او وعد دو باس بعد الموت ٹھیک ٹھیک خجی ان کنتم کچرتی تاسو صادقین نختینی علماء کرام ذکر کئی وی اغا خلق چه کم دا باس بعد الموت نمنکر دی او کم دا قیامت تواقی کیدو نمنکر دی نا دا اغی خلقو دا طولنا لوی اعتراض بداو کنا وی تخو منگ تبار باروی چه عذاب بدر بند رازی تخوی منگ تبار باروی چه دا اللہ تعالی دا طرف نم عذاب رازی قیامت پر رازی مرگ برازی کم دے کل برازی دا خوا قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکم ساسو د پارا میعاد یوم تدا یوما پاورت بندلا تستاخرون چن بشیرستو کی دید دینا عنه د کیمنیټین ساتنیو سات ولا تستقدمون ونبتا سولان دی کول شی چسی چگینی سوک تا دعاګانی کوي چگینی ستاسو اغانیټر رستو شي نیټه غوړې رستو کیږي او د چا په خیرو باندې ګوره نیټه مخ کیږي نه بس د هر انسان د پاره الله تعالی یو وخت مقرر کړی دی بس هغه وخت باندې به دته عذاب هم راځي په هغه وخت باندې به دته مرګ هم راځي ښه وقال الذين ويا خلق كفروا كافرون شوي دي لن نؤمن هرگز به ایمان نه نړو مونږه بهذا القران په دې قران مجید باندې چې المثبت للبحث چې بحث بعد الموت په کې ثابتېږي ښه ولا بالذين فكتابون باندې بین یدی چې مخکې دینو ولو ترى كثرت وینتو اذ الظالمون فوق چې ظالمان موقوفون او درول شي بي عند ربهم فنذ رب ددي يرجعوا رجوبكي بعضهم بعض الذين الى بعض بعضنوا القول فبين سراب يقول الذين وبويا خلقنا سضعفوا چې کمزوري ګڼل شوي للذين اي خلقتان استكبروا چې تکبر کوونکي لولا انتم کچرتنوی تاسو لکنا خامقاشی بمونگا مؤمنین ایمان نورون کی وی دا مونگ چنن دل تکی پراتیو وی دا ستاسو دا اغی صحبت اثر دیخوا وی کچرت ستاسو خبرمو نو من لیکنا ننن بچاتا پا جنت کی پا اوچت مقام کی ناستو خوا خجی قال الذین
ٹھیک تے قال الذين ويا خلق استكبروا چې تکبر کوونکو للذين اي خلقتان استضعفوا چې کمزوري غنل شویو نحن مونږ چې صددناكم من کړو تاسو لران عن الهدى د هدایتنا صددناكم منعناكم بالاكراه ولې مونږ در سره سزور کړو ولې مونږ ستړلې وي خجی بعد اذ جاءكم رسل دین چراغ له تاسو ته بل کنتم بلکی تاسو مجرمین مجرمان مشرکین قبل مجيء محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دراتلو نمک کې تاسو په دې میدان کې د کفر غ آثار پراتوغه وقال الذين ويا خلقنا استضعفوا چې کمزوري ګڼل شویو للذين اي خلقتان استكبروا چې تکبر کوونکو بل مکر الليل بلکې مکر د دې د شپې او نهار او د ورځې استامرون نار کله چې حکم کو تاسو مونږ ته ان شان دا د نکفر بالله دا چې ګورو په الله تعالی باندې ونجعل له دا چې وګرځو دی الله تعالی د پراندازن شریکان واثر الندامه پټي بری خپېمانتیا خپل لرا لما ارکل چرا او العذاب چې وی دی عذاب لرا وجعلنا الاعلال غرذبل دي من تنجرنا في اعناقهم پسټونو دی کی في اعناق الذين پسټونو داخل کو کی کفرو چې انکار کوونکې دي حال یجزونا بدل شي ورکول دی ته الا مگر ما د اغسکانو چې دی عمل کوونکې وما ارسلنا من نذر لګل في قريه په یو کلی کی من نذير یو يرون کی الا مگر قال او مترفوها غملدارانو د دې کلی ان بشک مونږه بما پاس باندې ورسلتو بي چرالې گله شم پدې سراب کا ورسلتم به چرالې گله شوی تاسو پدې سره کافرون انکار کوونکو دای بسوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی دا تاسو چې کوم وحی راوړی دا تاسو چې کوم معجزې راوړی دي دا تاسو چې کوم کتاب راوړی دی وی د دې منلو ته تیار نه یو ښا نو علما ذکر کوي کنه وی افتداء د اسلام کې د اسلام مخالفت سختگیر چې کم مخالفینو کنه نه دا هغه سرداران او مشران او مالداران خلکو او اسلام ته په ابتدا کې دړه چې کوم چاور کړی دا نو هغه سوکو ادا فقیران او غریبانان مسلمانان ښا ٹھیک شو جی نو نن وګورئ چې په دنیا کې د ټول نه زیات دین ته چې څوک نقصان رسوي کنه نو دا د مالداران دی ګوره ښا اجي وقالوا ايدي نحن ممتي اكثر دير اموالا فمالون كي واولادنا فاولادنا كي وما نحن نهمغا بمعذبين عذاب وركلشونا قل وتو يا نبي عليه الصلاه والسلام ان ربي بشك رب ما چدي يبسط الرزق پر حق رزق لرا لمن يشاء وذ پار دا چا چې وګړي الله تعالی ويقدر تنگي رزق لرا ولكن اكثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نپوي دغه د الله تعالی په نسبت باندې د مال ورسه اهمیت نشته الله تعالی چې چاله وګړي نو رزق ولا پراحه کې چې چاله وګړي رزق ولا تنگ کی نو د رزق تنگیدل هم د الله تر طرف نه امتحان خو د رزق پراحه کېدل هم د الله تر طرف نه یو امتحان دی ګوره ولكن اكثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون پويږي وما اولادكم ندي اولادون استاسو وما اموالكم ندي مالون استاسو ولا اولادكم او اولادون استاسو بالتي پاسو تقربكم چې قربت حاصلوي تاسو په دې سره اندرا پنځ زمونږه زلفا نزدېکت الا مگر مناسوک امنه چې مان راړو وعمل صالحا وعمل يكنيك الله تعالی دلته کې قانون ذکر کوي چې ګوره دغه مال او اولاد دا هغه اسباب دي که شرط دی نیکان وي کنه نو ستا د پاره په آخرت کې د درجې د اوچتوالي سبب دي او که چېرته اولاد د نیکان ني دیندار ني مزګزار او عبادت گزار ني کنه نو بیا به ټول عمر چې کوم نه هغه تا ته به پریشانی وي ښا کوم دی اولئک پس دک خلق لهم لدی د پارا جزاء الضعف اغودلدو چندا بما په سبب د هغه سره عملو چې عملونه کوونکي دي وهم دی چې په العرفات په بالا خانو د جنت کې امنون په امن باندې وي چې نبا په دې باندې لوګ راځي نبا په ګربي راځي نبا په یخني راځي نبا په بل سره راځي والذین خلق يسعون چې کوشش کوي فی آیاتنا په بوتلان د آیاتونو د مونږه کې معجزین ان د اخلاصیدون کې
معجزین ان دی خلاصیدون کی دا عذاب دا اللہ تعالی نا اولئک دک خلق فی العذاب عذاب دا اللہ تعالی کی محضرون ای ودا حاضر کړشونا مطلب دا دی کنه چې دا الله تعالی نه څوک پټ نه دی دا الله تعالی نه د چا کردار او د چا اعمال او د چا گفتار چې کم دنه هغه پټ نه دی نو دا الله هر انسان ته د عمل مناسب د تبع جزا ورکوي کم دی جی قل وتوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ربی بیشک رب زما چھ دے یبسط الرزق پر حق رزق للعالمین د پار دا چا شاو چوغاڑی من عباده د خپل بندگانو نا ويقدر له تنگی رزق د پارا وما انفقتم چ خرج کوي تاسو من شین د سیدنا فهو يخلفه پد الله تعالی بسکی عوض در کی تاسو تا وهو خیر الرازقین او د الله تعالی بهترین د رزق ورکون کو نه دی نو رزق الله څخه دی مالدارین اللہ څخه ده هر یو سیز الله څخه دی نو رجوع الی الله پکار ده ویوم فاورد یحشرهم چې جمع بکی دی لرا جميعا طول لراب ثم یقولو بیا بویل شي للملائکه فرشتو تاب اها ولای آیا دا ایاکم اغدی کانو چوزی عبدون بندگی کون کی اللہ تعالیٰ با آزرائے استحضابت نتا پوس کئی چی خدا اغدی چی دی دی بوت عبادت پکو خجی اہاولایا دا خلقت ایاکم جی پتا سمان دے کانو چی اودی عبدون بندگی کون چی دا اللہ تعالیٰ قالو نوی دی سبحانکا پاکی دا تعالی راب انت ولینا تسی معاون زمون گئی ومن دونهم ما سوى ردینا بلکذو بلک تکذیب کون کیو دی بلکانو بلکیو دی یعبدونا بندگی کون کی الجنہ دا جناتو دا جناتو نا مطلب شیاطین شیطانان ذکر دیت کمو بوتانو عبادت پیکو کنا نو دا بوتانو دا عبادت دا تلقین باورتا دا جناتو دا طرف نکیدو دی شیطانانو باولا پریزلک کی وسوسی اچولی چی دا اللہ تعالی نما سوا دا دق کی سیزونو تسجدی لگو یو دا دی عبادت کوئی خوا نو دی با دا دی پا دی وسوسو بندی بلگیو او دا دی بوتانو عبادت پیکو اکثرهم اکثر دینا بهم پدی خبر دی شیطانانو باندی مومنون یقین کون کیو چی دا پرشتو اگی الہام طرف تبی توجہ نور کولا او دا دی شیطان او دا دی ابلیس چی کم وسوسه بوکنا نو اگی طرف تبی زیادہ توجہ وا فالیوما پسنن ردی اللہ تعالی ارشاد فرمائی وی چکل دا قیامت رج شکنا نو دا قیامت پرد بورسر اللہ تعالی خطاب کی بیا نو فالیوما پسنن ردی لا یملکو اختیار بن لری بعضکم بعض استاسنا لبعض دا بعض نور دا پارا نفن دا نفی رسولو ولا ضران دا ضرر دا فکولو ذکر سرے دا قیامت پرد بدا چا اختیار نی صرف دا اللہ ذات چی کم دے اگا چی چاہتا دا جنت دا ورکولو چاہتا چی کم دن حقا دا مغفرت دا ورکولو چاہتا دا بخنی کولو ارادو کی چنا بس اگا با کامیاب دی او چی کم انسان متعلق اللہ تعالی دا جہنم او دا حلاکت او دا عذاب فیصلو کی چنا سوک پیم دا اللہ دا عذاب نشی بچ کولے خواہ ونقول ابوائی منگا للذین خلقتاب ظلمو چی ظالمانو ذوقو سکیتا سو عذاب النار اللذی عذاب دو دخ اغاب کنتم چویتا صبحا پدی سرا تکذبونا چی تکذیب بمو کو دروغ بمو گنل یقین بمو پی نکو کا اللہ تعالیٰ بوتوی چی دق عذاب دے تاسو بخود دینوا انکار بمو کو دبرتا گپ شپ کاری دو بس دق عذاب اس مزی اخلینو وَإِذَا تُتْلَارْ كَلَچِ اُلُسْتِشِ عَلَيْهِمْ پَدِي باندي آیاتون دمونگا بینات انخکاراب قالوا نوائدی ما هذان دا پیغمبر اللہ مگر رجل انسان دے یریدو ارادہ لری ان یسدکم دا چمن کتاس العراب اما کان عبدو دے عبادت تاغبتانونا یعبدو چی بندگی بے کولا آباؤکم مشرانو استاسو مشرانو او استاسو علماؤ چی دا کم بوتانو عبادت کو کنا وی دے کوشش کئی چی تاسو دا اغین منی کی خواب وقالو آئی دی ما هذا نددا منی کول دی عبادت دی بوتانو ناب اللہ مگر افکن دروغ دی مبترن جوڑ کڑی شوی دا زان ناب سبیوی وی دا خوی دا زان ندا خبر جوڑی کڑی دی خواب چی زمونگا دا آباو اجداد چی کم دین دنوی اغی تا غلط دین وی اوی دے چی کم خبری کئی نوی اغی تا ٹک دین وی خواه
وقال الذين ويا خلق كفروا چې کافران چې وی دل حق قرآن تا لما جاء مرکل چرال دا قرآن دی سخاب ان هذا ندا قرآن مجید الا مگر سحر جادو دے مبین الخکاراب وما آتیناهم وما آساتینام چې ورکړ دې موږ دې ته من کتاب یو کتاب یدرسونه چې الولدی لراب وما ارسلنا موږ نظر علی گلیهم دې ته قبل کما قستان من نذیر څوک يرون کې چې سجلی کړ دې الله تعالی وی دغه مشرکین د عرب چې دی اعتراض کوي کنه نو د دې لپاره وجه او سبب دا دی چې ستانه مخ کې الله تعالی په دې عربو کې پیغمبرو نور علی گله ځکه علماء کرام ذکر کوي کنه وای د عربو په دې قوم کې صرف دو انبیاء الله را لېږلي دي یو پکې څوک حضرت اسماعیل علیه السلام او بل پکې څوک زمونږ د ستاسو پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بس دغه دو پیغمبران چې کوم نه هغه دا په عربو کې را لېږلي شو وكذب الذين تكذيب كړه خلق من قبلهم چې مخکې لدینو وما بلغوا ندی رسیدلی دا مشرکین مکه معشار ما آتیناهم لسمیسی تا چې ورکړي مونږ دی تا نو فکذبوا تکذیب کړي رسولي د پیغمبرانو دما مشرکین مکه چې کم دي کنه وی دا هغه پذیری کوم ندی معلوم متور کړو شهرت او عزت او مقام مرتبه مو وتور کړي وا خو مشرکین مکه اس په څه چې کم در هغه د الله تعالی د قوانینو مخالفت کوي حالانکه دای د هغه په مخ کې اسم ندی چې الله هغه تبا کړل نو دای ته به ولې غاګ نه کوي کم دی فکیف کانا پس رنگی شو نکیر غا انکار کول دی دا عذاب زمانا قل وتوئے نبی علیہ السلام انما بیشک خبر دادا اعذکم زنسیتکم تاستا بواحدت پیوی خبر باندی ان تقومو دا چودرگی تاسو للہ دا پارد اللہ تعالی مثنا دو دوا وفرادا یوادی ثم تتفکروا بیا غور و فکرو کی تاسو نو دلتا کی مخ کی رکوع کے بیان دا انکار دا منکرین اشو نو پدی کی سدے پدی کی بیان دا تبلیغ دا پیغمبر علیہ السلام ذکر کی گی خجی ان تقومو دا چودرگی تاسو للہ دا پارد اللہ تعالی مثنا دو دوا وفرادا یوادی ثم تتفکروا بیا غور و فکرو کی تاسو ما بصاحبکم چنشتر پا ملگری ستاسو باندے من جنت سلیون توب ان ہوا ندا اللہ مگر نذیر یرون کدے لکم ستاسو دا پارا بین ید عذاب شدید مقید راتو دو اغی دردناک عذابنا نو علماء کرام ذکر کی مسئلہ دلتا کدا ذکر کی گی چی دا خلق تا تعلیم دا دی خبری چی دا پیغمبر بغیر دس دنیاوی غرضنا بغیر دس اجرتنا بغیر دس نور سے مقصدنا صرف یو خبر تاسو تکی چی تاسو دا اللہ تعالی وحدانیت امانی دا اللہ دا عذاب دا بچ شئی وی کچتا ستاسو ذہن دے خبر طرف تلال کنا نو تاسو بدی نتیجی تا ارسی چی زمون اصل خیر خواہ دخ کا پیغمبر دے اصل خیر خواہ زمون دخ کا پیغمبر دے چی دے من اگا اخروی و ابدی نقصان نبچ کئی خواہ قل وتو اے نبی علیہ السلام ما سألتكم نغوارم دا تاسونا من اجر سمزدوری فهو لکم دا دی مبارک چی تاسو تاب دست تاسو دا پارا ما لوئی کسرا کوئی کنا وی اغزان سخا کی دی ان اجریا ندم اجر دم الا مگر علی اللہ پدیمد اللہ تعالی باندی دی وہو دا اللہ تعالی چی دی علا کل شین پاری وسیز باندی شہیدن روبرو دی او گوئی کون کے دی قل وتو اے نبی علیہ السلام ان ربی بی شک رب زما چی دے یقذف بالحق بیان ان کے حق دلیل راب علام العیوبی پویدن کے پٹو خبر بندے قل وتو اے نبی علیہ السلام جاء الحق را لحق وما يبدئ الباطل افتداء انه پیدا شوی باطل وما يعيد او نبا دوبارہ ادریگی پا مقابلہ دا حق کے خواہ نو علماء کرام ذکر کئی وما یبدئ الباطل افتداءن دا دی باطل عقیدی سوجود نو دزان نجوڑ کری شوی دی خواہ وما یعید او نبرستو دا دی سدلیل دا حقانیت را چی خواہ
پوهیږي ابتدا د اسلام کې هم په دې بت پرستی په دې شرک باندې چا د دې حکم تلقین نه دی کړی خو ګورې د دې نه وروسته هم ګورې تر قیامته پورې څوک چېرته د یو پیغمبر د یو ولی د یو کتاب هغه نسخه نشي کولی چې په هغې کې هغوی د شرک تعلیم چاته ورکړی ښه قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ضللتو کچرت بیلار شمزو فانما پس بیشک خبر دادا اضلوا وبال دی بالا نفسی فنبذ ما بندی بی وان اهتدیتو کچرت ہدایت وان اهتدیتو کچرت ہدایت حاصل کما فبما پسبب داغی سرا یوحی الیا چ وحی کول شما ربی د جانب رب زمانہ انه بیشک اللہ تعالی چدے سمیع اوریدون کے دے قریب نزدې دے سمیع لاقوال دا هغه خلقو چې کم خلق الله تعالی ته دعاګانې غواړي کنه نو د دغه کې دعاګانو اوریدون کې دے قریب نزدې د انسان ته د دې شهرګ نه زیات ښه ولو ترى کچرته ویني تو اذ فا وقی پدعو چې سوي دی او يرول شي نو فلا فوتا نو نبشي خلاصي د دی د پارا واخذوا ونول بشدي من مكان قريب دغه نزدې مقامنا چې ستل بي د جهنم په خوا کې چې دی کله ودرول شي کنه الله تعالی وی دی بچي وي او دوباره دنیا ته دراتلو د توبې د یستو او دوباره د کمنر حق د عذاب نه د خلاصېدو موقع پکې نه ښه وقالوا ايدي آمنا ایمان نوړ د مونږه به په دغه کې عذاب یا په وحدانیت الله تعالی وان لهم التناوش شرط بيدې د پاراړي دل من مکان بعيد دلر مکان وقد فتاكيك سرا كفروا به كفر کړو دی په دې سره من قبل مکه دینا ويقذفون بيان انكر دی بالعيب بغيب من مكان بعيد دلر مکان وحيل بينهم واقي بشي ما بين دی کی وبين ما يشتهون فما بين دا غواړي دی کما فعل لك چې څنګه کړی شي بیا شایم په مثالونو د دی من قبل مکه دینا ستلو چې څنګه مخکینو اقوامو هغه خپل ځان د پاره د ایمان دراړو درخواست کړو د موقع د ملاویدو درخواست کړو د عذاب د تلو درخواست کړو بیا د کمنر هغه د زندګۍ د ملاویدو درخواست کړو الله تعالی وی دغه درخواستونه د دغه درخواستونو قبلېدل ته به د دی ظاهر نه کړی شي او نه به د دی د درخواستونه قبول کړی شي ځکه د الله تعالی د طرف نه اټله فیصله ده چې کله د الله د طرف نه عذاب په یو قوم باندې راشي دغه عذاب رستو کېږي نه چې کله د یو قوم د الله تعالی د دی د هلاکت فیصله وکړي که نه نو بیا گدی یو 50,000 ځله توبه وباسي نو د عذاب د راتلو په ټیم کې الله د چا توبه نه قبلوي بیا ٹھیک شوا چې عذاب نه راغلی او دی توبه وباسله نو الله یې معاف کوي خو که چېرته عذاب راغلی او دی بیا توبه وباسي الله تعالی وایي دغه توبه قابل قبول نه ده ګورې ښه کوم دی جی انهم بشکا کانو دی پی شکن پشک کی توحیدنا مریبن پسخ شک کی جسو اگا پا ظاہری قول دا اللہ دا پیغمبر باورتا بیانی دو چه گوری تاسو دا اللہ تعالی وحدانیت امنی کامیاب بشی خود اغین باوجود دا دی زرونو تا اطمینان دا حاصلی دو دا پیغمبر پا دی خبر باندی یقین کولو تا نو تیار خواب خجی سورہ فاتر مکی صورت تے 45 آیتون دی او 15 پکی رکوگانی دی نو وجہ تسمیه دی کمنر حق بالکل خکارا دا لکا پدی کی کلمه دو فاتر ذکر کړی شوی دا نو د تسمیه الکل باسم الجز د قبلینا دا مکمل صورت موسوم دی په سوره فاتر سرا دا صورت نازل شوی دی رسل سورت فرقان نا امخ کی د سورت مریم نا د ترتیب جمعی په اعتبار سره 35 نمبر صورت ته او د ترتیب نزول په اعتبار سره دا 3 نمبر صورت ته نو ربط د صورت تمخ کی صورت سره دا دی چې په مخ کی صورت کی بیان دو نعمتونو د الله تعالی او ذکر د الله تعالی نو پدې کی د کفارو هلاکت الحمدلله او د الله تعالی د انعامات او تذکرہ چې کمندن حق دل تکي کیږي
موضوع د صورت صدا موضوع د صورت دا ده کنه چې قبل المجازات لابد من التنبیه د قیامت دراتلو نمخ کې د عذاب دراتلو نمخ کې الله خامخا د انسانانو ته تنبیه او یادګیرنه ورکوي چې دوی د خپل کردار او د خپل عمل اصلاح وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی هغه الله چې پیدا کړی د هر یو چیز په دنیا کې الرحمن چې مهرباني کوونکی دی چې څه کوي تربیت کوونکی دی د ټولو انسانانو الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی پر لېږلو د فرشتو مؤمنانو ته الحمدلله تمام تعریفونه الله تعالی لره دي فاطر السماوات چې پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض او د ځمکې جاعل الملائکه گردون کې د فرشتو دی رسولن را لېږونکي چاته انبیاء تا اولی اجنحة چې وزر والدی مسنا دوه و ثلاثه او درې ورباع او سلور ويزيد زیاتی فی الخلق په پیدایش کې ما شاوا چې وګواړي الله تعالی چاله وزر زیاتی ورکی لکه د جبرئیل امین چې کم دی کنه علما ذکر کوي حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمایي وای د جبرئیل امین 600 وزر دی وای د معراج په شپه باندې وای چې دوه وزر کولاو کړی کنه وای یو وزر په مشرق وا او بلا په مغرب وا او 598 وزر چې کم نه هغه لاسوي لا باندې وي صرف تا دوی کولاو کړی وي ښا ٹھیک شو جی حجی ان الله بیشک الله تعالی علی کل شیء پر یو چیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی ما یفتح الله للناس ما یفتح الله چې کولاو کې الله تعالی للناس د پاره د خلق من رحمت دروازې د رحمت نو فلا ممسک لها نشتر بند کون کې دی لرا وما یمسک او هغه چې بند کی دروازې د رحمت ته چانا نو فلا مرسل له پس نشتر کولاون کې د دروازو لرا من بعد رسل د بندولو د الله تعالی نه اسوک چې چرتا الله تعالی په یو انسان په یو قوم باندې خپل رحمت نازلول نه غواړي کنه نو څوک په نشي نازلول الله یو انسان ته یو شی ورکول نه غواړي څوک ول نشي ورکول اچي ولې ورکای نو څوک بندول نشي څوک بندول نشي نو وهو العزيز الحكيم ودغ الله تعالی غالب او حکمت والده یا ایها الناس خلقوا اذكروا یاد کی تاسو نعمت الله نعمتونه د الله تعالی علیکم چې پتا سو باندې کړی دي حال من خالقین عائشه څوک پیدا کونکي غیر الله ما سوا د الله تعالی نه يرزقكم چې رزق درکې تاسو ته من السماء د جانب اسمان نه والارض او د ځمکې نه لا اله نشتر معبود برحق الا هو مگر د الله تعالی دی فانا توفكون پس کم طرف تاړو لکیږي تاسو ويكذبوك کچرته د تکذیب کې استاب فقد پتا کی سرا کو ذبت تکذیب کړه شو رسول پیغمبرانو من قبل کا مخکسانا ویل الله او دغی الله تعالی طرف تا ترجع الامور واپس رټول کارونو دا نسچل بکی سواء کان خیرا او شرا کنیک کاروي او کبد کاروي نو د دغ کې بدله به الله درکې ښا لکه هر یو عمل د انسان الله ته پیش کیږي نو حجی یا ایها الناس خلق ان وعد الله بشک وعد الله تعالی چې حق رښتینی دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دو کدن کی تاسو لر ژوند دی دنیا ولا یغرنکم دو کدن کی تاسو لر بالله په مقابله د وحدانیت الله تعالی کی الغرور دو کون کې شیطان دی اسنه چرتا د دې شیطان په دې خبرو کې را نشي او د الله تعالی د وحدانیت ته چې کم قانون دی کنه دغه د چرتا پاتې نشي کچته شرک مو کنه نو بس د الله د رحمت تبلری شیخا ان شیطان بشکدا شیطان چې دی لکم ساسو د پاره عدوم دشمن دی پتخذون سیتا سودرادون په دشمنی سره الله وی شیطان دی ګوره دشمن دی شیطان ګوره ستا دوست کې دی نشي شیطان ګوره تعالی فائدہ نه لټي دی بتا د رسوا کولو د گمراه کولو کوشش کوي ښا حجی
فاتخذون سید العدوان په دشمنی سره انما بشکدا شیطان چې دی یدعو بلی حزبه ډلې خپل را کفر ته لیکونو دا چې شي دی من اصحاب السعیر د دوزخیانو الذین خلق کفروا چې کافران شوي دي لهم د دې دپاره عذاب شدید څه عذاب دی ځکه د کافر دپاره جنت ته تلل حرام دی کافر به جنت ته نه ځي کافر د جنت ته تلو دپاره چې کوم بنیادي شرط دی نو هغه ایمان دی جنت تتلو والا دا به صرف مسلمانان او مومنانی د مسلمان نه علاوه بل یو قوم یهودی دی که نصرانی دی که سکھ دی که دا نور مذاهب والا دی دا ټول جهنمیان دی والذین خلق آمنوا چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي لهم د دې دپاره مغفرة بخنه ده و اجر کبیر او لوی اجر دی افمن آیا هر څوک دوینا چې ښایسته کړی شوي له ودته سوء عمله بد عمل ددو فرآه پس ویني دی لره حسنا نیک فإن الله پس بیشک الله تعالی چې دی یضلو گمراه کوي من آچا لره یشاء چې غواړي ویهدي هدایت کوي من یشاء واچا ته چې غواړي الله تعالی نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې بیان د انکار د کفارو وشو نو په دې رکوع کې تفریق بین المؤمنین والکافرین د مؤمن او د کافر په مابین کې فرق ذکر کیږي چې مؤمن د ځان له شان دی او د کافر چې کوم نه هغه ځان له مثال دی نو لکه چې څنګه خواږي او به ترخی او به نه دي برابر نو دقسې مؤمن او کافرو نه دي برابر افمن آیا هر څوک زینا چې ښایسته کړی شوي له ودته سوء عمله بد عمل ددو نو فرآه ویني دی لره حسنا ښه عمل نو فإن الله پس بېشکه د الله تعالی یضلو گمراه کوي من یشاء واچا لره چې وغواړي الله تعالی ویهدي هدایت کوي من یشاء واچا ته چې وغواړي الله تعالی فلا تذهب پس مه هلاکوتو نفسک خپل نفس لره علیم په دې باندې حسرات سبب د چانه د غم نه چې دی ولې ایمان نه راړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په دې خبره ډېر خفه کېده چې د مکې کفارو ته به کله دعوت ورکړه که نه او دی به د نبي علیه الصلاة والسلام خبره ونه منله د نبي علیه الصلاة والسلام د خبرې د منلو نه به انکار وکړو د الله د وحدانیت د منلو نه به انکار وکړو حضور به په دې باندې ډېر خفه کېده ان الله بشک الله تعالی علیم خبردار دی بما پاسبان یصنعون چې کون کړي دی هو الله الذي والله الذي الله تعالی هغه ذات دی ارسل الرياح چرالیږي هواګانې نو فتثیرو چتی کړي سحابا وریدي نو فسقناه پس روان کوم دی لرا الى بلد میت اغه وچ خارتا نو فاحیینا پس ژوندی کومونګه بیل ارض پدی سرد مکه بعد موتها رسدو چوالی دینا کذالک النشور مذکرنګي دوباره ژوندی کیدل دي د خپل قبرونو نه لکه چې څنګه الله تعالی د دې ځمکې را دا غیاګانې را ټوکي وای دغه سدا انسانان به الله د خپل قبرونو را پاسي من کانا سوک چوی یرید العزت اراده لرونکې د عزت فلله پس د پاره د الله تعالی العزت عزت ته جميعا د دارین عزت عزت کلی چې کم دی کنه دا د الله تعالی د ذات ته نو الیه دغه الله تعالی طرف ته یصعد الکلم الطیب یصعد خی جول شی الکلم الطیب اغنیک عمل مطلب ته نسدي اغه اعتقاد صحیحه چې کله په صحیح عقیده انسان یو نیک عمل اوجی کنه نو دغه عمل ولا الله تعالی قبلیقه والعمل الصالح ونيك عمل يرفعه چتول شدي الله تعالى تاب والذين خلق يمكرون چی تدبیرون کون کردی السیئات دبدو لهم ددی دپارا عذاب شدید عذاب دی ومکر اولئک او کار ددق خلقه ويبور دی حلاکیدون کده چی دی حلاکیدون که پدی بنیاد باندی چی دی تبددی سفایده ملو نشی او دی با پدی خپل میشن که همیشه دی پارا ناکامی قا نمیش اغا یمکرون السیئات د دینه مطلب څه دی د دینه مطلب د مشرکین مکه په دار الندوه کې چې دی کم پلانینګ کړو کنه چې د نبی علیه الصلاة والسلام خلاف دی مشوره وکړه چې دی با نعوذ بالله قتل کوخه نو چې دغه مشوره وکړه کنه نو الله تعالی وی ومکر اولئک هو یبور د دی دا چې کم مکر او تدبیر دی دا ختمیدون کړي دا زایل کیدون کړي دا تبا کیدون کړي
والله الله تعالی خلقکم پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم جعلکم بیا وګرځولې تاسو ازواجا جوړي وما تحملون حامل کیږي من انثى او زنانا ولا تدعوا ذي قبل نکي الا بعلمه مگر په علم د الله تعالی وما يعمر عمر نملاویږي من معمر عمر ملاویدون کیتا ولا ينقص كمول نشي من عمره د عمر ددنا الا مگر فی کتاب لیکل شوی دی په کتاب کې چې لوح محفوظ دی د دې کائنات د ما کان او د ما یکون علم الله څخه دی نو پدې کې د هر یو مخلوق متعلق الله فیصله مخکې کړی دی حدیث کې راځي مشکات شریف کې حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي وای د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام د پیدا کېدو نه مخکې الله د دې مخلوقاتو فیصله کړی دی ٹھیک شو کتابونه ذکر کوي وای مشکات شریف کې حدیث ته وای د آدم علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې 50,000 کال مخکې الله د دې انسانانو د تقدیرونه او د مقدرات ولې کړی دي ٹھیک شو نو مقدرات دي ته ویل کیږي کنه چې مونږه ست تقدیر وو مونږ ست قسمت وو مونږه چې کم دی چې صد الله تعالی د طرف نه زمونږ په حق کې فیصله شوی دا هغه ته تقدیر ویل کیږي کم دی جی ان ذالک بشکر داکار علی الله په الله تعالی باندې یسیر ډیر آسان وما یستوی البحران ندی برابر دا دو دریابونه هذا دا چری عذب خغیری فرات هذا دا چری عذب خغیری فرات عبدری سائع خن ورکون کی شرابه اسکاک ددی چاہتا دسکون کیتا وهذا دا ملح ترخیدی اجاج مالگینی دی ومن کل نو ددی دوارو دریابونونا تاکلونا خریتاسو لحمن وقا ترین تازا واستستخرجونا رو باسل کویتاسو حلیتن دکالو تلبسونها چیا چویتاسو دی لراب وتر الفلکاوینی بتکشتی لرفی پد دریابونو کی مواخرا چشلون کی بی ابو لراب لتبتغو دا چولتویتاسو من فضلی فضل دا اللہ تعالی ولعلکم تشکرون او دلیل پارا چی تاسو شکر باسی دا نعمتونو دا اللہ تعالی چی اللہ تعالی د دې انسانانو د پاره څه چلې کړی دی د دې انسانانو د پاره د خپل انعامات په وافر مقدار کې پراخه ورته میسر کړی دي لکه په دې اوچه کې ولا سورلۍ د دې انتظام کړی دی او په دې دریابونو کې ولا الله تعالی د دې کشتو او د دې جهازونو انتظام کړی دی یولج اللیل داخل شپې لرا په النهار پورس کی ویولج النهار داخل ورځ لرا په الليل پشپ کی وسخر الشمس تابع کړی دی الله تعالی انور لرا والقمر سپوږمۍ کل دا تمام چری یجری روان دی لعجل مسمن تر یو نیټه مقرره پوری ذالکم الله دغ الله تعالی ربکم رب تاسو دی ذالکم الله هذا المدبر ربکم دکم تدبیر کون کې تاسو رب چې کم دی کنه دغه تاسو رب دی نو له الملک دی الله تعالی د پاره اختیار کلی دی والذین ابتان تدعون چې عبادت کوي تاسو من دون ما سوا د الله تعالی نه لا یملکون اختیار نه لري دی من قطمیر په مقدار دی او پوستکی د کجوري د اډو کی ښا وان تدعوهم کچر ترو بل تدی لرا لا يسمعوا بلنا کیدی لا يسمعون اوریدی دعاکم بل استغفر ولو سمعوا کچر تواوریدی مستجابو اجابت نشکول لکم ساسو دا پارا ویوم القیامت دا قیامت پرز یکفرون انکار بکیدی بشرککم فشراکت ساسو ولا ينبئك خبر نشی در کول تا تمثل خبیر پسند خبردار ذات چل تعالی سکی اغدر تا د دارین حال بیانی د دنیا حال د آخرت د جنت او د جهنم د مرگ او بیا د مرگ نفس چې کومه زندگی ده دغه تمام احوال درته ذکر او تذکره د الله تعالی په خپل کتاب کې کوي یا ایها الناس خلق انتم الفقراء تاسو ټول محتاجان الى الله الله تعالی تاب والله الله تعالی هو الغنی دغه الله تعالی بی پروا د من عبادتکم تاسو د عبادتنا الحمید سائل شوی ذات په تمام صفات کمالی او سراب
نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره بالکل ښکاره دی چې په مخکې رکوع کې التفرقه بین المؤمن والکافر د مسلمان او په مابین کې فرق ذکر شو. نو پس دی او سره اثبات د دلایل د توحید وشو. نو په دې کې د الله تعالی د وحدانیت د هغې د اثبات لپاره دلایل ذکر کیږي ښه. لکه مثال لکه چې څنګه دا رڼا او دا تیار نه دي برابر، لکه چې څنګه دا سورې او دا انور نه دي برابر، نو دقسې د الله په نسبت باندې دا مؤمن او دا کافرو نه دي برابر. ځکه د مؤمن له الله تعالی ځان له امتیازي شان ورکړی دی ښه جي. یا ایها الناس خلقو انتم الفقراء تاسو ټول محتاجان یې الی الله الله تعالی ته، والله الله تعالی چې هو الغنی دغه الله تعالی بې پروا دی من عبادتکم ستاسو عبادت ته ضرورت رشته، الحمید ستایل شوی ذات ته په تمام صفاتی کمالیه سره. ان یشاء کچرته وغواړي الله تعالی یذهبکم نو ختم بکي تاسو لره روایت راتل به وکړي بخلق جدید په نوي مخلوقاتو سره. وما ذلک نه د دا ختمول او پیدا کول علی الله په الله تعالی باندې بعزیز سګران کار. ولا تذرون بوچتي وازرة یو بوج چتونکې وزر اخرى بوج د ګناه د بل انسان. وان تدعو کچرته رو بل مثقلة اغا درن بوجتا الى حملها اوچتولو ندیتا لا یحمن نبوچی اوچتول من خوددن شیئن سشی. مطلب تینا دا دی کنا چی دسان لسمر دو گناہ پیٹ تڑلی نا اغا بسی دبل پا سپارش پانده تی اغا پیٹ با کمیگی نا. هر انسان چې کم دی کنه دا انسان کافر دی به د خپل کفر د خپل بد عملی او د خپل شرک چې کم دی د دې هغه سزا به پوره خوري. علما ذکر کوي وایي دې کې اشاره دی خبرې طرف ته ده کنه چې دی به د اولیاء او د بزرګانو او د اهل الله خلقو چې د چا دی مجسمې جوړې کړې وي کنه نو د دی به عبادت په دې غرض باندې کو چې دا خلق په د الله په بارګاه کې زمونږ شفاعت کوي، امونږ به د الله د عذاب نه خلاصي. نو الله دلته کې د هغې خبرې نفي وکړه چې داسې بني خجي. ولو کان اگر کچرتوی ذا قربا رشتہ دار انما بشک خبر دادا تنذر الذین فائدہ ورکی دا انذار اے خلقتا یخشون ربهم چیریگی د خپل ربنا بالغیبی پغیب و اقام الصلاة قائمی مزلراب ومن او آسوک تذکا چیزان پاک کو پس سرا توحدا چی دا اللہ تعالی وحدانیتی قبول کو. نو فإنما پس بیشک خبر دادا یتذکا لنفسه دا بسی دا قبل ولد توحید بمفید وی دا پار دا نفس دو. ویل اللہ دغی اللہ تعالی طرف تا المسیر واپس گردیدن لی. وما یستوی الاعمان دی برابر لن والبصیر اولیدن کے مطلب تنا دا اعمان کافر او دا بصیر مومن. ولا الظلمات و نتیری ولا النور و نارناگانی دا ظلمات نا مطلب کفر او دا نور نا مطلب ایمان. ولا الظل نسور ولا الحرور او نگرمی نو دا ظل نا مطلب جنت او دا حرور نا مطلب جہنم. وما یستوی الاحیاء ندی برابر جوندی ولا الاموات و نمڑو نو دا احیاء نا مطلب مومنان او دا اموات نا مرادو کافر. ان اللہ بشک اللہ تعالی یسمعو اور والکی من آچاتے شاو چوغواری اللہ تعالی یسمعو پماند یفہمو سرقا سکی اللہ تعالی پوہ ورکی چاہتا چی اللہ غواری. وما انت نیت بمسمعن پوہ ورکون کے من آچاتا فی القبور چی پا قبرونو کی دی ان انت نیت الا مگر نذیرون یرون کے ان ارسلنا کا بشک منگرا لے گلے تعالی بالحق پا حق سراب بشیرن خوشخبری ورکون کے ونذیرن نو یرون کے لا ہادین تب صرف نیکانو خلق تزیری ورکے او دا چے کم بدان دی کم کافران دی دا اللہ دا عذابونو نبدی یریقا. وَإِن من امت نشتدیو جماعتنا الا مگر خلا تیر شوی دی فیا پدی کے نذیر یرون کی. وَإِن یکذبوکا کچرت دی تکذیب کی استاب فقد پتا کی ترا کذب الذین تکذیب کرو آئی خلق من قبلم چمخ کر دینو جاعتهم راغلو دی سقا رسولم پیغمبران دی بالبینات پخکار موجزات سراب وبالذبور پسحفو سرا وبالکتاب المنیر پا کتاب روخان سر مطلب تینا
کنا تورات او انجیل او زبور دے. ثم اخذت الذین بیاون سمنگا خلق لرا کفروا چې کافران شو فکیف کان نکیر پسرنګ شا عذاب ورکول زما دیت چې سجلو کو زما د وحدانیت نه کله انکار وک کنا نو دیت هغه عذاب ورکول الله وی سخترین سزا می وت ورکړه. اذانو کوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. علم ترى یا نگورت ان اللہ چی بیشک اللہ تعالی انزل نازلی من السماء دجانب الاسمان نمان باران فاخرجنا پسرو باسمونگا بی پدی سرا سمرات میوجات مختلفا الوانها چی مختلف وی رنگون دی رنگون مختلف وی ذائقی دی او بلنا مختلف وی خوا. نو ربط رکو د مخ کی رکو سره دا دی چې په مخ کی رکو کی دلائل د توحید د باری تعالی ذکر شو نو پدې کی ذکر د اشیاء مختلفه مقصد پکې هغه اثبات د توحید د باری تعالی ذکر کیږي ښا. حجی ومن الجبال یو دغرونا جدد بید چدیر زیاد سپندی بادی پکی وحمر او سردی ومختلف الوانوا چه مختلف ترنگون دی وغرابی بسود او شدید دی پتوروالی کی. اللہ تعالی وی کنا وی چسنا سنگا مخلوقات تی نو پا دی مخلوقاتو کی ہر یو شید بلنا مختلف تی میوجات تی نو پا میوجاتو کی دا اغی رنگون مختلف دا اغی ذائقی مختلفی دا کسی دا غرون دی نو دا غرونم جے کمدر حق دیو بلنا مختلف تی نو بازی جددن بیدن نو علماء کرام ذکر کئی پا دی کہ اللہ تعالی دا علماء مثال ذکر کئی ذکا علماء کرام جے کم دی کنا تا پا دی ازمکا کی اغا دا دی علم غرون دی خوا. نو جددن بیدن بعضی پکیدا سیدی چه اغی روحانیت او مرتبی د ولایت تور رسیدلی وحمرن بعضی پکیدا سیدی چه اغی سیدی سردی مطلب تا ده چه اغا مرتبی د علم کی کمال تا درسیدو کوشش کئی اور پسی وغرابی بثود او بعضی پا دی خپل علم کی چه کم در کنا اغی کمال حاصل کرده نو علماء کرام ذکر کئی لکا شرید السواد اغا دا شرید السواد دا پختگی و علامه دخوا. ومن الناس بعد دا خلقنا والدواب او دا چار پیانونا والدواب او دا زند سرنا والانعامی دا چار پیانونا مختلف الوانه چی مختلف ترنگون دی کذالکم دکرنگی کذالکا ایک الجبال پشاند دختی غرونو انما بے شک خبر دادا یخش اللہ یریگی دا اللہ تعالیٰ نا
من عبادی پخپل بندگانو کې العلماء د ټولو نه زیات چې کم یریدون کې دي کنه هغه څوک دي علماء دي. اوس عالم ستوي نو العالم هو الذي عالم هغه دی چې په خپل علم باندې عمل کړي او دغه علم بیا نور خلق ته رسولي نو دغه ته عالم ویل کېږي. نو ګوره علم صرف د معلوماتو نوم نه دی چې یو انسان سره معلومات دي نو ګینه دی عالم دی. نه، عالم هغه دی چې په خپل علم باندې سي عملي ان الله بشک الله تعالی چې دی عزیز غالب دی غفور بخون کې دی. ان الذين بشک خلق يتلون چل ولدي کتاب الله کتاب د الله تعالی لرا واقاموا الصلاه قائمي مزلرا وانفقوا خرج کوي مما بعد د اغمالون رزقنام چې رزق ورکړه د موږ دی تاسرن پپټا وعلانیه نو پخکارا سرا من العلوم الباطنيه اغه د باطنی علومنا او ورپسې وعلانیه من العلوم الظاهريه اغه ظاهری علوم يرجون امیدوار دي تجارتن داسې تجارت لن تبور چې نه د هلاکیدون کې نه د نقصان راتون کې پکې ليوفيهم دا چې پورا ورکړي شي توجورهم بل در عملونه دي ويزيدهم دا چې زیات ورکړي تمن فضل د فضل د الله تعالی نه انه بشک الله تعالی چې غفور بخون کړي شکور قدردان د اعمالو د انسانانو دي. والذي اوحينا اليك وحكر من من الكتاب د کتابنا هو الحق دا حق مصدقا تصدیق کون کے لما دا پار دا کتابون بین یدی چمکر دے قرآن نو ان اللہ بشک اللہ تعالی بعباده پخپل بندگانو باندے لخبیر خامقا خبردار دے بسیون لیدن کرے. ثم اورسنا الكتاب بیاور کمونگا دا کتاب الذین خلقتان اصطفینا چی غورکڑو مونگا من عبادنا دخپل بندگانونا فمنهم قد بادر دینا ظالم لنفسه چه ظلم کون کے پخپل نفسونو باندی بالکبائری پا کبیر گناہونو سرا ومنهم بادر دینا مقتصد درمیان دی ومنهم بادر دینا سابق سبقت حاصل ان کی دی بالخیراتی پنیکو کارنو سرا. نو علماء کرام ذکر کئی ویدل تکی اللہ تعالی جی کم دکنا اللہ تعالی دا امت محمدیہ دا اغی خلقو چی چاہتا اللہ تعالی دا قرآن مجید اغویراست ورکڑ دے دری اقسام ذکر کئی خواب. فمنهم ظالم لنفسه بالكبائر وإذا مطلب اغا خلق تکنا چی قرأ القرآن بلا ترجمة چی قرآن مجید بس صرف ذکری ورپسی من قرأ القرآن مع الترجمة قلیلا چی قرآن مجید صرف اغا ترجمه ذکری او سابق بالخیرات مطلب دادے اغا علماء چی دو قرآن مجید پا اصرار و پرموزو او دا دی پا اغی باریکو بندی دا اغی دا حصول کوشش کردی خواب کم دے جی ذالک دا هو الفضل الكبیر دا اغا فضیلت لوی دنو جنات عدن باغون دامیشو سیدو یدخلونها چی داخلی گی بدی دی جنت تا یحلونا چولی بشدی تافیا پدی جنت کی من ساورا دکالون من ذابن دسرو زرو ولؤلؤن و دم الغلرو ولباس مو لباس دی فیا پدی جنت کی حریرون دسبی دری خمو بی وقالوا ای بدی الحمدللہ اللذی تمام تعریفنا اللہ تعالی آغادات لردی اذهب عنا الحزنا چلری کدمونگنا اغا تکلیف دسو شرک تکلیف د جہل تکلیف د بد عملو او تکلیف د عصیان خواہ. ان ربنا بشک رب زمون چه دے لغفور خامخابقون کے دے شکون قدردانی کون کرد اعمالو دے انسانانو الذي انزل احلنا چنازل کرو منگ دلراب دار المقامتی اغذید جنت من فضلی پخپل فضل سرا لا یمسنا نبرسی دی تفیہ پدی جنت کی نصب سڑے والے ولا یمسنا نبرسی دی تفیہ پدی جنت کی لعوم المندگی ستکاوٹ پورتن رازیقا والذین خلق کفرو چی کافران شوید لهم دلی پارا نارو جہنم اور د جہنم دے لا یقضا فیصلہ بنشکول علیم پدی بندی دمرگو نفیموتو دا چمڑشی دی ذکر اگا تکلیف پدی تا دیر زیاد وی خوگوار مرگ بنا رازی خواب لیکن پا دنیا کے خو انسان باندے چکل دا تکلیف شدت راشی کنا نو بس انسان روحی پرواز اکی خو پا آخرت کے خو بچون کے مرگ وینا نو دا مرگ اگا تصور با ختم شوی خواب
ولا يخفف وسپک پنکړی شي عنهم د دینا من عذاب د عذاب د جهنم نا کذالکم د کرنګي نجی بدلی ورکومنګا کل کفور هر یو ناشکری کون کی او کفر کون کی تا وهم د چری یسترخون پریاد بکیفیا پدی جهنم کی ربنا ای رب زمونگا اخرجنا وباسم لرا د جهنم نا نعمل صالحا دا چه عمل بوکمونگ نیک غیر الذی ما سوا د اغنا کننا چه مونگا نعملو عملونا کون کی دی با بیا با توبی وباسی چه اللہ تعالی اسمو واپس کا بیا با نکونو بیا با نکو اللہ تعالی وی بندا موقع می در کڑی وا یا دہانی می در کڑی وا در تمی ویلیو چه سده گواره بیا با در تا موقع نمی رویگی تا اگا موقع ضائع کڑی را اس دوبارہ موقع نشتے خواہ سمجھے جی اولم نعمرکم اللہ تعالیٰ بوتوئی اولم نعمرکم آیا من عمر نو در کلتاتا ما یتذکر فی چتا نسیت حاصل کرے پدی کی من آسوک تذکرا چی نسیت حاصلو وجاکم النذیر راغلو تاسو تغیر ان کے پیغمبر سچلو عمر میں در لدر کرو او پدق کی عمر کی بعضی خلق جی کم در حق خپل زان سر دا آخرت غم پیدا کرو زانی دا جہنم نبچ کرو نو تاسو لم پکار دی چی خپل فکرم کرو نو فذوقوا پسو سکی تاسو فمال الظالمین پس نبوی دا پار دا ظالمانو من نصیر سوک معاون و مددگار ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چی دے عالم و خبردار دے غیب السماواتی پا پرٹو سیدونو دا اسمانونو باندے والارد یو دزمکی انہو بے شک اللہ تعالیٰ چی دے علیم خبردار دے بے ذات الصدور پرازونو دے سینو باندے نو ربط رکو دا مخت رکو سردا دے چی پا مخت رکو کی مضمون دا توحید او دا رسالت او بیان دا میعاد وشو نو پدی کم بیان دا توحید او دا میعاد چی کم دن اغا ذکر کی گی چی اللہ بمو دوبارہ راجون دے کئی خواہ خجی هو الذي الله تعالی آدات تے جعلکم چی گردولی تاسو خلائفا جان نشینان پی الارض پزمکا کی رست دو وفات کی دو دا آبا استاسونا فمن کفرا پسرا چاچی کفر کو نفعلیہی پس پدبان بی کفرہو وبال دا کفر دو ولا یزید الكافرین نذیتی کی کافران لرا کفرہم کفر ددئی عند ربهم پنیز درب ددئی الا مقتا مگر غصد اللہ تعالی چی دیکم کفر کئی کنا نددئی ددی کفر دا وجنا دی تا صفائدہ نہ ملاویگی بس دی دا اللہ تعالی دا قہر مستحق جوڑی گی خواہ ولا يزيد الكافرين نذيت کی کافران لرا کفرهم کفر ددئی الا خسارا مگر نقصان قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارایتم خبر را کیما تشرکاؤکم الذین شریکان ساسو آغا تدعون چه بلیتا سدیلرا فی حوائجکم دخپل حاجتون پا وقت کی من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی ناب ارونی و خائیتا سماتا ماذا خلقو من الارض چسش پیدا کرر دی پدیز مکہ کی ام لہم اشتر دی دی پارا شرکن شراکت داری پی سماواتی پاسمانونو کی دلیل عقلی پا نپی دی شرک پاندی اما تینا ہم آیا ورکر دی من دیتا کتابا نیو کتابو پا ہم پس دی چری علا بینت من ہو پا دلیل حاصل ان کی دی دیناب چی پا یو آسمانی کتاب کی اللہ دیتا دا کپر او دا شرک دعوت ورکڑی نو دا سم نشتا دلیل عقلیم نشتا نقلیم نشتا وحیم نشتا نو بیاد دین باوجودم چی دی دا اللہ تعالی وحدانیت پریگ دی او کفر او شرک اختیاری نو مطلب دا دی چی دا صرف دا اللہ تعالی دا غصی دا اللہ دا قہر اگا سبب در دی دا پارا خواہ کم دی جی بل ان يعد الظالمون بلکہ وعدہ نشکو لظالم بل ان يعد الظالمون بلکہ دا ظالمان بعضهم بعض ردینا بعضن دا بعض نور سرسکی وعدی ور سرکی او یریو بلرد مخالفت دینا الا غرورا مگر اغد دروغ وعدی دوکی کیو بل سرا ان اللہ بیشک اللہ تعالی یمسک السماواتی اغا بنکڑی دی اسمانونا والارض ازمکا انتظولا دا چراو غردی دا اسمانونا پدی ازمکا بندی وَلَئِنْ زَالَتَا كَچَرْتَ رَوْ غُرْدِدَلْ دا اسمارونا ان امسکہما یستسوک بند ان کے من حدن یو مخلوق من بعدی ما سوا دا اللہ تعالیٰ ناب انہو بے شک دا اللہ تعالیٰ کانا دے حلیماً بردبارا غفورا بخون کے خپلو بندگانو لراب اللہ تعالیٰ وہی کنا وہی کچرت دا آسمان پا دے اسمکہ بندی را غرزول اغوارم نو دا سی سوکشتے چی اگا دا دی را غردیدو نے بن کی دا دی را غردیدو نے من کی
واقسموا قسمنا خریدے باللہ پا اللہ تعالی باندے جہد ایمانہم سخ قسمنا لئن جاؤم کچر ترال دی سقان دیون یر ان کے لیکونن خامقاشی بدی اہدا زیاد پیدایت پاندے من احد الامم یود دی طول امتننا پلما پسر کلچ جاہم رال دی سقان دیون یر ان کے نما زادهم نو زیاتین کدی لر الا نفورا مگر پا نفرت کس چلیو کو صرف اگا مخالفت دا حق اگا سیوا شو نور دا حق اتباع اگا جذبہ پا کران لکھا صدق اللہ